نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړ نو د شان الله تبارک وتعالی د اولاد پیدا کړ تر قیامت پورې چې څومره پیدا کیږي آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی او فرمایل وګوره دا ستا اولاد دی ورستو بستا ناراضي آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې د خپل اولاد ته وکتل نو دا ټول یو شانتی نو سسرو سسپینو سخولي سبدرنګ سمالدار س غریب سمازور سروغ ټول عدل بدلو د یو بلنا نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړي الله زما د اولاد یو شان ولې نه پیدا کړم سدي خولي پیدا کړی نو سدي بدرنګ پیدا کړی سدي مالدار پیدا کړی نو سدي غریب پیدا کړی نو سدي پاندامونو روغ پیدا کړی نو سدي معذور پیدا کړی د الله د ټول یو شان ولې نه پیدا کول الله تبارک وتعالی ورته فرمایل اے آدم دا ځکه مې بدل پیدا کړی دی چې دا انسان زما شکر ادا کړي زما شکر ادا کړي الله ستاسو سم شکر ادا کړي مالدار خو په خپل مالدارۍ شکر ادا کړي خو په خپل حسن شکر ادا کړي نو دا رنګ صحتمند په خپل روغ جوړ صحت شکر ادا کړي نو دا بدرنګ دا غریب دا معذور به څنګه شکر ادا کړي الله دوی به څنګه شکر ادا کړي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل اے آدم چې کله دا بدرنګ انسان وګوري دی روغ انسان ته دی خپل انسان ته نو دی خو به خفه شي او چې وګوري چې په اندامونو باندې روغ دی کنه او بل طرف ته دی معذور انسان وګوري نو دی وایي الله خیر ده کو دا رنګ بدرنګ یم او په اندامونو خو روغ یم کنه الله خیر ده کو دا رنګ بدرنګ یم او په اندامونو باندې روغ یم په دې باندې ستاسو لاک شکر دی دی به شکر ادا کړي چې کله دی معذور انسان ته غریب انسان چې مالدار ته وګوري خفه بشي خو چې دا غریب وګوري یا په اندامونو باندې روغ یم او دا بل په اندامونو باندې معذور دی نو دی به خیر دی کو غریب یم خو چې په لاس خو باندې روغ یم دی به بیا هم د الله شکر ادا کړي الله ټیک شو غریب خو چې معذور ته وګوري په خپل غریبۍ به شکر ادا کړي دا بدرنګ چې د خپل بدرنګۍ ته وګوري نو په خپل بدرنګۍ به شکر ادا کړي الله دا معذور به څنګه شکر ادا کړي چې لاس یې نشته خپې نشته سترګې نشته دی به د څه شکر ادا کړي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل اے آدم چې دا معذور انسان وګوري چې په لحظه باندې معذور یم په خپو باندې معذور یم په خپل خدمت کې بل چاته محتاج یم دې ډېر خفه شي او چې وګوري چې خیر دی کو ارسدي خو مسلمان یم الله راته ایمان نصیب کړي اسلام نصیب کړي نو بیا هم دی وای چې شکر الحمدلله الله خیر دی کو په دنیا کې معذور یم خو په آخرت کې خبره نعمتونه راکړي کړي چې مسلمان یم نو ما درته په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې د دین اسلام دا په اندامونو چې معذور دی په خپل خدمت کې بل